واوري او ګلونه مې وطن دی دا ونې بوټي واوري او ګلونه مې وطن دی دا ونې بوټي واوري او ګلونه د بایسیکل پر تاسو مین پوینټ هم چې موټر سایکل والا که تاسو خیال وکړئ دغه به هیلمټ نه وي او د په سایکل باندې د هیلمټ استعمال کړی دی او خپل رولز فالو کوي ګرانو کتونکو دا تاسو کته شئ دا بریک بادي ده چې په سایکل کې خدا وګورئ پورا سامان په سایکل کې خپل کړه خپل استعمال ټیک ته د موټر سایکل وال نډیر پایدامن دی ځکه د هیلمټ استعمال شته په سایکل باندې پورا اوزار د دې موجود دی الرحمن الرحیم السلام علیکم د پروګرام کې پی کې نیوز سره تاسو خوست سرپل جان یم دا وخت کې موږ سره ولاړ د سایکل یو سٹار د سایکل یو هیرو چې په لږ ټایم کې د څومره علاقې ګوري او څومره د علاقو ویزټ کوي نن موږ سره ولاړ دی او سره تعارف محتاج د ډېر لري نه په یو ټول کې مو چایس کړي چې دا کاکاجي موسوي کو په سایکل باندې نو ډېر لري نه مزه لو کوم زموږ د خواهش چې یاره دوی سره د خبرې کو السلام علیکم وعلیکم السلام بچې د ټولو نه په اوله خو د کې پی کې نیوز تاسو د ملګرو ډېر شکر ګزار یم چې ما پسې راغلی او ما ته مې عزت افزایي راکړه ډېره زیاته مننه کوم درلوی کاکاجي چې په د دومره لږ ټایم کې تاسو څومره د علاقو ویزټ وکړو ما بچو اصل کې 2015 کې خپل سایکلینګ شروع کړو د حج دپاره چې زه به حج له په سایکل ځم خو بیا هغې کې زه کامیاب نشم نو په 2016 کې زما یو کزن پروفیسر حامد حسین باچا خان یونیورسټۍ کې شهید شو نو د هغې نه پس ما د پیسفل پاکستان لپاره د پاکستان یو سافټ امیج خولو لپاره یو جدوجہد شروع کړو او زه به د پاکستان هغه علاقو ته تلم چې کوم به د دهشتګردۍ نه ډېرې متاثره وي نو په دې کې ما تقریبا د 2016 نه چې واخلئ تر اوسه پورې تقریبا ټولې علاقې په څو ځله مو کتې او اوس ما حالیه یو ټور تقریبا په 26 اکتوبر باندې ختم کړ چې دا ما د ثوابۍ نه شروع کړی په دې کې زه ډي ای خان کویټه کلات او په زوب په دغه علاقو کراچۍ ته رالم او بیا د کراچۍ نه ما بای ټرین واپسې وکړو ملکوال نه ما یو بل نوی ټور شروع کړ آزاد کشمیر ته دا ټول د پاکستان د سافټ امیج د خولو لپاره و او الحمدلله چې تر څو ژوند وي نو زه به د خپل جدوجہد جاري ساتم درلوی د سایکل ته آیا څنګه راغی دا شوق ستاسو څنګه پیدا شو دا جي ما یو خوب لیدلی و نو هغه خوب مو داسې و چې لکه ما ته خپل رب دا وایي چې ته د ما در ته راشه زما کور ته راشه خو په یو نوې ادا سره نو ما بیا په هغې کې سرچنګ کو نو زه په دې ورسېدم چې یاره که په سایکل وي سایکل به اجل وکړم نو بل هغه جدوجہد خو زما چالو دی اوس هم دی انشاءالله او یو مستقل میسج دی زما چې ما ته حکومت فیسیلیټي راکړي او زما لپاره دا کار اسان کړي خو ورسره ما تر اوسه پورې 19,000 کیلومیټر د پیس پروموشن دپاره او د پاکستان د خلکو مهمان نوازي او د دوی د چې کوم یو بل سره مینه محبت دی هغه د ښوونې لپاره دنیا ته دا یو مسلسل جدوجہد تر اوسه پورې کړی په بایسیکل را سره جي موجود دی ګورو چې د په پاکستان کې کومې غټې علاقې دي چې د څومره ویزټ کړی دی او څومره ورځو کې کړی دی درلوی به بایسیکل صاحب چې تاسو په پاکستان کې کومې غټې علاقې دي څومره ویزټ تاسو کړی دی او څومره شپو ورځو کړی شه زما نوم حاجي خان فروش دی او زه د چوټه لاهور ثوابۍ اوسېدونکی یم او د ټلیفون شعبې نه ریټایر یم نو د جدوجہد په حوالې سره تاسو چې څه او کم نو ما تقریبا د پاکستان زیاتر ایریا زیاتر ګلګت چترال کویټه او کراچۍ پورې دا ما تقریبا کتلی تاسو چې په سایکل باندې دومره لوی ویزټ کولو د دومره غټو علاقو سرچ مو کولو درلوی چې تاسو سره په سایکل باندې څه اوزار موجود دي تاسو باندې شپه راغی یا څه داسې حادثات په تاسو باندې راغل نو دې اړه باندې څه تفصیلات لرئ دا خو بچو چې کله سړی یو پیټ ته راښکاره شي چې یو پیټ ته سړی رادن نه شي نو ده ته بیا د هغې د ضرورت او د لوازماتو پته لګي نو ما هم په لومړي وخت کې سایکل چې کله ریوند ته بوته نو ما سره هېڅ هم نو خو زه ورو په دې پوه یم چې ما له اوس څه پکار دي اوس د سایکل سپیر پارټس ټیر ټیوب وغیره د سایکل د پنچرو سامان د مرمت سامان زما خپل یو ټینټ بستره او داسې څه بنیادي ضرورتونه کپړې وغیره دا د ځان سره ساتم دا اوس سري دا ما ډرسز دي دا زموږ ټینټ ته خو زما یو وړوکی ټور دی که نه ما سره کم از کم اوس تا میشن څه ته چېرته تللی
دا جی زموږ نن یو پروګرام دی چېرته نه را شاه منصور کې د چوټه لاهور نظر چوټه لاهور نه پنجپیر ته دی تاسو جی زما روټین ټور دی تقریبا چوټه لاهور نه ثوابه کې د غم خالي ټوله په سیکل کوم دا یا ټوډيره یا جانګيره پېټرول هم ګران دي موټر کنه موټر سایکل نوجوانانو ته یو موټیویشن ورکوم چې نوجوانان کم از کم د سایکل استعمال یو مهنت مشقت والا موټر سایکل والا ته څه پیغام ورکړي پېټرول هم ګران دي څه پیغامات د موټرسایکلو حواله سره خو ما دا پیغام دی چې کدا کم شو په روډ باندې نو اکسیډنټونه به هم ډېر زیات کم شي ماحول به هم صفا که موټرسایکل غریب په اختیار دي نو د بل ګاډي لاندې راغلی که دله لږه بې احتیاطي وشي نو هم د ده د بچ کېدو چانس پکې ډېر زیات کم وي د بایسیکل پر تاسو مین پوینټ وخم چې موټرسایکل والا که تاسو خیال وکړئ د هغه به هیلمټ نه وي او د په سایکل باندې د هیلمټ استعمال کړی دی او خپل رولز فالو کوي در علاوه چې اوس د دوی دا بستره ده دا د دوی چې کوم سامان دی نو هغه دوی سره موجود دی تونکو دا تاسو کته شي دا بریک بادي ده چې په سایکل کې خدا وګوره پورا سامان په سایکل کې خپل کله خپل استعمال ټیک ته د موټر سایکل وال نډیر پایدامن دی ځکه د هیلمټ استعمال شته په سایکل باندې پورا اوزار د دوی موجود دی